السلام علیکم. یو داسې بدنصیبه ښار چې د نن نه تقریبا 11,000 کاله مخکې د خپل وخت نه هم زیات جدید ټکنالوژي والا او ایډوانس زمانه کې اوسېدو چې د دې نوم اټلانټس سیټي و. د دې اټلانټس ښار ذکر ټولو نه مخکې د یونان یو مشهور فلسفي چې د هغه نوم افلاطون و ټولو نه مخکې په خپلو کتابونو ټیمیس او کریټیس کې کړی او د مزید په خپل کتابونو کې دا خبره هم کړې وه چې دا دومره لویه جزیره وه چې دا د قدیم ایشیا او د مشرقي وسطه چې کمې علاقې دي د هغې نه هم غټه وه. ناګهانه په دې باندې یو داسې قدرتي افت راغو چې دا ثابته جزیره په یو ورځ لږ ساعت کې په سمندر کې غرقه شوه. دا جزیره انتهایی د غټو غټو سرسبز او شاداب میدانونو نه ډکه وه او د دې ځمکه انتهایی زرخیزه ځمکه وه او د دنیا هر قسمه مدنیات او غټ غټ عمارتونه په دې جزیره کې موجود وو. سره او سپین دی سره په دومره تعداد کې وو چې دا داتونه دی ته یو معمولي غوندې داتونه ښکارېده. علیشان محلات او د خپل وخت مطابق علیشان عبادتخانې وې پکې. د اوسني وخت چې کوم عظیم تعمیراتي عجایب دي لکه څنګه چې اهرام مصر، تاج محل، دیوار چین او برج الخلیفه دي چې دا ټول رایوزیم کې او د اټلانټس د ښار عمارتونو سره د دې موازنه وکړي نو بیا هم د هغې د شاندار او د حیرت انګیز فني تعمیر په مخ کې هیڅ معنی نه لري. د دې ښار عمارتونه، روډونه او ډیزاینینګ داسې وو چې هغه لکه د خوبونو دنیا په شان وو او دا خلک زموږ نه په ټکنالوژي کې ډیر زیات وړاندې وو. افلاطون مطابق د اټلانټس خلک انتهایی طاقتور، امیر او انتهایی ترقی یافته وو. دا خبره هم ډیره زیاته یادیږي چې دوی سره یو داسې زبردسته توانایي زراعي وي چې هغه اګزیکټلی د نن زمانې په شانتي لګي او په ټول سمندر باندې د دوی یو راج و. د بعضې نظریاتو مطابق د اټلانټس چې کوم باشندگان دي دوی سره یو خفیه یا جادویي طاقت و او دا خفیه او جادویي طاقت د دوی د دومره تیزی ټکنالوژي او د علم طرف ته اشاره کوي. دې سره ډیره بهترینه ټکنالوژي او شاندار محلاتو. د افلاطون د وینا مطابق د اټلانټس خلکو سره دومره مال دولتو چې هغه نه مخکې زمانه کې چا سره او نه په اوس زمانه کې چا سره شته او د دغې ښار ایکو سیسټم دومره پرفیکټ و چې د دې موسم به ډیر زیات په بیلنس کې چلیدو او ځمکه دومره زرخیزه وه چې هر قسمه اناج، سبزیانې او باغونه ډیر به انتها تعداد کې دغلته ملاوېده او بله د دنیا هر قسمه مارغانو او ځناورانو نه دغه ښاریه مکمل ډکه وه. د دغې ښار د چلولو دپاره چې کومه انتظامیه وه هغوی ډیر په اصولو او په خیال باندې دغه ښاریه چلوله. بل ماهرین دا خبره لیکي چې د درنو درنو کاڼو نه د غټو غټو عمارتونو جوړولو نه علاوه دوی د شیشې نه انرژي پیدا کول هم ایجاد کړي. بل د دوی تجارتي سمندري جهازونه د تجارت په غرض سره په ټوله دنیا کې به ګرځېده را ګرځېده. بل دا خلک په زمیندارۍ کې یعنې سپیشلی په کیتي باړې کې دوی زموږ نه ډیر زیات وړاندې وو او دوی سره داسې نوې نوې او جدید طریقې وي چې دوی به د ځمکې نه ډیر زیات فصل حاصلولو. یو طرف ته چې افلاطون د دې خلکو بې انتها تعریف کړی دی نو بل طرف ته د دې خلکو غلطیانې، خامیانې او ګناهونه هم بیان کړي دي. د افلاطون د وینا مطابق دا خلک په اخره کې ډیر زیات مغرور شو او د خپل طاقت په نشه کې راغه او انتهایی ظالمان شو، عیاش پرست شو او خوا کې چې ورسره څومره ملکونه، څومره علاقې وي په هغې باندې قبضې کول شروع کړه، په هغې باندې ظلمونه کوله او دومره حده پورې لاړه چې بې ګناه خلک یې وجل شروع کړه. په اردو کې یو کهاوت دی چې الله کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. آخر کار په دې باندې د الله طرفه یو داسې قهر، یو داسې عذاب راغو چې ناګهانه دومره تیزه زلزله راغه چې دا ثابته جزیره یعنی دا ثابت ښار په خپل گرفت کې وشتو او د سمندر نه دومره غټه چپر اوچته شوه چې دا ثابت ښار وکې په یو ساعت کې غرق شو او دا ښاریه داسې کا چې دا دغلته کې سمندر کې اړو موجوده نه وه. اوس خبره داسې ده چې د دې څه حقیقت هم شته او کنه، د دې په شا څه ثبوت، څه دلایل هم شته او کنه دا محض یو کهانی وه. زیاتر ماهرین وایي اوسه پورې چې ساينس او ټکنالوژي څومره ترقی کړې ده
نو د اټلانټس سټي تر اوسه پورې هیڅ قسمه آثار نه دي میلو شوي او زیاتر ماهرین دا خبره کوي چې دا کهانی افلاطون محض د یو سبق لپاره کړې وه چې زیاتر طاقتور قوم د دینه سبق واخلي او چرې هم په مغرورتیا کې را نشي. ملګرو دا وه د اټلانټس سټي یو معلوماتي ویډیو. که چرې زمونږ په ویډیو کې تاسو ته څه قسمه غلطي ښکاري نو تاسو د خپلو خیالاتو اظهار په کمنټ باکس کې ضرور کولی شئ. همدې سره اجازت غواړو په لوی الله سپارم. السلام علیکم. الله حافظ.